ان شاء الله کربت منظور ولا منصب ماته ملاو شو او امید هم داسې دی دعاګانې د خلکو تعاون هم داسې دی چې ان شاء الله تعالی چې دا منصب به دې طرف ته راځي. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى وكونوا مع الصالحين. صدق الله العظيم. زخو اول دا چکتر پریس کلب پریزیڈنٹ صاحب سیکرٹری صاحب او داوی سره چې څوم کابینټ کې داوی شکریا ادا کوم چې ماته د خپل اظهار خیال ایجنډې او د اخلاقیاتو په حواله سره مقرر کړه او زموږ د پیغام دوی مخکې فارورډ کړي پبلک ته. نو زبا فرست اف دی الله خبر وکم چې زما دا سلیکشن چې د پی کې 15 لپاره کېدو نو یو خو زه اګری نوم په دې خبره باندې خو زما دا څومره کارکون دی د پارټي او نور څومره محبین او دوستان دي نو زه په دې حواله سره مجبور کړم نو ماته د الله تبارک وتعالى په کور کې بیت الله شریف کې په رمضان مبارک کې دا مقابله وشوه. شرط دی چې ما د رب کائنات سره مشوره وکړه چې ای الله دا منصب که زما د دنیا آخرت دپاره زما د فیوچر دپاره د دې علاقې د پبلک او مسلمانانو دپاره د ښېګړې او خیر او زما نه خدمت کېدی شي نو دا کار وکړې او که داسې نه ای الله دا کار زما نه بل طرف ته واړولی کړې نو رب ته به دا منظور وه چې زما فیصله وشوه. اوس دې ځای کې ماته یو حدیث د رسول پاک مبارک صلی الله علیه وسلم دا تسلی راکوي. بخاري شریف 3 نمبر 2 کې آقا مصطفی او صحابي ته فرمایي لا تسأل الإمارة إنك إن أوتيتها عن غير مسألة قرنت عليها. د مشرۍ سوال مه کوه که تا ته مشري بې تپوسه میلاو شوه د الله امداد به در سره وي. کافي ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. نو ما چې څومره وکتله ما په دې تحصیل کې دورې وکړې د هر چا مینه محبت دا صرف د الله پاک دغه اعانت او امداد دی. د ایجنډې په حوالې سره زموږ د پی کې نه یا د ان نه چې څوک ځي هلته اسمبلۍ ته نو هغوی ته یو دوه ډیوټیز حواله کېږي یو د قانون سازۍ په حوالې سره او دویم د قوم د خدمت په حوالې سره. نو ان شاء الله کربت منظوره ولا منصب ماته میلاو شو او امید هم داسې دی دعاګانې د خلکو تعاون هم داسې دی چې انشاءالله تعالی چې دا منصب به دې طرف ته راځي. نو امید دی چې انشاءالله د رب کائنات د عظیم کلام او د سرور کائنات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث چې کوم سوی په هغې باندې به قانون سازي کېږي دا به زه خپل ډیوټي ګڼم او مخکې هم زما تاریخ په هغې باندې ګواه دی چې ما د ختم نبوت لپاره په دې تحصیل نمل کې ډسټرکټ کې لس کاله منډه وهلې ده خالص د الله د رضا دپاره. نو انشاءالله تعالی د الله پاک د عظیم کلام د رب کائنات او د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم دا د سنتو مطابق قانون سازي به کېږي. دویمه خبره ترقیاتي کارونه او فنډ راوړه په دې معاشره کې د هغې صرف کول او د هغې لګول. نو زه رب کائنات په دې خبره باندې ګواه جوړوم چې زما ماضي هم په دې باندې ګواه ده د کروڑاو روپو یو پراجکټ د مدرسې په طور باندې ماته حواله شوی دی خو الله په دې ګواه ګڼم تر اوسه پورې د روپۍ په هغې کې غبن او خیانت زما د لاس نه نه دی شوی نو انشاءالله آینده لپاره به نه کېږي. پاتې شو دا ترقیاتي کارونه نو دا موږ ته قرآن وایي او دا موږ ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث وایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. یو بنده چې د خپل رور تعاون کوي الله پاک د هغې امداد کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام موسی علیه السلام روان دی د خپل بیبي د خدمت لپاره چې کله غر ته خېږي خپل پیزار وباسه ته په پاک ځای کې هلته ورته نبوت میلاویږي انني انا الله. نو موسی علیه السلام روان دی د بیبي د خدمت لپاره هلته ورته نبوت میلاویږي نو په خدمت الله میلاویږي او په خدمت باندې الله پاک امداد میلاویږي. که زموږ هر قسم مسایل د دنیا علاقې زه د اسپنډ ته د چکدره کې بعضې ځایونو کې
دارنګه پروګرام صاحب ته ډېر سړکونو داسې مسایل دي چې هغه قابل غور دي نو دا د بل چا په وینا نه دا به زه خپله ډیوټي او ذمه داري ګڼم چې انشاءالله د هغې لپاره بندوبست وشي زمونږ عام طور په دې غرونو کې د اوبو ډېرې زیاته مسلې او په احادیثو کې دا خبره ده چې یو زنانه د اوبو انتظام وکړو د یو سپي لپاره الله پاک په هغې باندې وبخله د هغې ټول ګناهونه که هغې زنا کوله که هغې بدکاري کوله الله پاک په هغې باندې معاف کړه د تعلیم مسله ده موږ د سرور کائنات 1450 کال مخکې ویلي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او که د روزګار مسله ده نو د عمر فاروق صاحب په دور کې په هغه زمانه کې چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلافت کرسۍ سنبال کړه نو په هغه دور کې عمر فاروق رضی الله عنه د روزګار مواقع مهیا کړې 5000 درهم په هغه دور کې په هغه زمانه کې باقاعده وظایف میلاوېده نو انشاءالله تعالی دا مسله په ذهن کې ده بله زموږ نوجوانان عام طور په دې وخت کې د صحت په حوالې سره د ذهن په حوالې سره ډېر یو غلط سایډ ته روان دي د آیس د پوډر د چرسو په دې نشه کې مبتلا دي د دوی ذهن به خپل صحت طرف ته راګرځول پکار دی د هغې لپاره د کیل کود او د خپل ذهني چې د رکشمنټ لپاره د هغوی لپاره د پلی ګراوند ضرورت دی زه په خپله باندې ایز ا پلیر اف کراټې څومره زه د کراټې پلیر یم بلیک بیلټ نو په دغه حوالې سره ما ته په خپله دا خبره محسوسېږي چې انشاءالله تعالی د خپلو ځوانانو لپاره به د پلی ګراوند بندوبست کوو او هغوی ته به دغه موقع مهیا کوو نور هم ډېرې خبرې دي وخت چونکې زما سره شارټ دی په دې څو خبرو باندې اکتفا کوم که هغه د روزګار په حوالې سره دی که هغه د ملک نه کرپشن ختمول دی چونکې الراشي والمرتشي کلاهما فی النار رشوت ورکوونکي اغوستونکي دواړه دا جهنمي دي انشاءالله تعالی چې په دې علاقه کې څومره اختیارات راتله د علاقې د خیر لپاره د اسلام د خیر لپاره بل کس به انشاءالله تعالی دومره په منډه کې دی څومره چې انشاءالله تعالی د خپل قوم خدمت ځه به کوم او نه مې الله پاک سره وعدې په بل چا باندې زما احسان نه او بلا تفریق پورې انسانیت کې خدمت دا زموږ منشور دی بل زه د خپل ورکرز ته دا پیغام ورکوم چې هر څوک کاندیډیټ ولري زما ورور دی زما د سر تاج دی که زه صاحب د پټکي یم د پټکي محبت عزت به انشاءالله ما ته پبلک راکوي خو چې هر کاندیډیټ ولري زما د سر تاج دی زما د زړه سر دی د هغوی رسپیکټ او د هغوی په احترام کې به چېرته هم ګوره یو ورکر زمونږ کمی نه راولي موږ ته شریعت وایي لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا چې د مشر ادب نه کوي په کشر شفقت نه کوي زما امتي نه دی نو د آدابو او د رسپیکټ په دایره کې دننه چې څومره ورکرز دي زمونږ هغوی ته زما پیغام دی چې خپل پیغام مخ په وړاندې بوځئ بس د یو څو خبرو باندې اکتفا کوم بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا جہاں کفر لکھا ہے وہاں اسلام لکھ دینا اگر وہ صلح کے پھولوں کو پاؤ اسے کچل ڈالے تو شاخ گل کے ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا وآخر دعوانا الحمد